په اکاؤنٹ باندې رپورټ وهل یا په اکاؤنٹ باندې وارننګ راتله د دې په باره کې زیاتکر کسان تاسو کوي وای زمونږ د ټیک ټاک په اکاؤنٹ یا د فیسبوک په اکاؤنٹ باندې چې دی وارننګ راغلی وای چا په رپورټ والن د هغې د وجې نه زمونږ په پروفایل باندې چې دی وارننګ راغلی دی او دا قسمه ویډیوګان به تاسو ګورئ په ټیک ټاک کې به تاسو ته د غټو غټو ټیک ټاکرانو دا ویډیوګان راځي چې هغو به خپل پروفایل نه تصویر ایستلی او په هغې باندې به وارننګ راغلی نو دوی وایي زموږ په پلانې ویډیو باندې چې دی چا رپورټ والی د هغې د وجې نه زموږ پروفایل چې دی او وارننګ شوی دی یا پارټۍ والا یاد کی یا بل کس یاد کی وایي هغه پې رپورټ والی د هغې د وجې نه زموږ پروفایل چې دی دا وارننګ شوی دی او تاسو زموږ د ویډیو سره چې دی ډویټ وکړئ چې زموږ د اکاؤنټ نه دا وارننګ چې دی دا ختم شي دغه شان دی په فیسبوک باندې هم تاسو ګورئ زیاتکر کسان وایي زموږ په ویډیو باندې یا کمنټس وکړئ یا زموږ په تصویر باندې دومره کمنټس وکړئ چې زموږ د اکاؤنټ نه چې دی دا وارننګ ختم شي نو دا وارننګ چې دی د ډویټ سره یا ختمیږي یا دغه شان په تصویر باندې کمنټ چې موږ وکړو د دې سره دا وارننګ چې دی دا ختمیږي یا د رپورټ سره چې دی زموږ په اکاؤنٹ باندې وارننګ راتلی شي نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ کم کسان چې په ټیک ټاک باندې یا په فیسبوک باندې دا قسمه ویډیوګانې جوړوي چې زموږ په پروفایل باندې وارننګ راغلی دی یا تاسو کمنټس وکئ یا زموږ د ویډیو سره ډویټ وکئ نو دوی په وارننګ نه پوهېږي چې دا وارننګ د څه د وجې نه راځي بل لا چې پښتانه په رپورټ وهلو پوهېدلی که نه نو بیا به دا فضول ویډیوګان چې دي دا په فیسبوک یوټیوب په ټیک ټاک کې به دا فضول ویډیوګان چې دي دا به نه و ځکه که دغې کسان دا غلطې ویډیوګانې جوړلې د دې طرفه پښتنو رپورټ والو نو د هغو هغه ویډیو به هم ختمېدله او د دې سره به هغه اکاؤنټ چې دی دا به هم ختمېدو کومو کسانو ته چې وارننګ راځي نو هغه دې په خپله غلطي کړي په هغې چا رپورټ نه والی خو دې غلطي کړي غلطه ویډیو ورخېجولی د هغې ویډیو د وجې نه چې دی د دې په اکاؤنټ باندې وارننګ راغلی او دا د یوې پیرې سره نه راځي دې بار بار هغه غلطي کړي د دې ویډیو چې دا هغه ختمه شي دې بله ویډیو راولي هغه ور وخېجئ یا هغه اشته ویډیو چې دا هغه دوباره راولي او دوباره یې ور وخېجئ چې دوباره یې ور وخېجئ نو د هغې سره د دې په اکاؤنټ باندې چې دی وارننګ راشي او وارننګ څنګه چې درته ما ووایي دا د یوې ویډیو سره نه راځي نه د یو رپورټ سره چې دی وارننګ راځي یو خو یو کس ډېره غلطي کوي په هغه باندې بار بار رپورټونه په پروفایل باندې والا کېږي نو د دې سره د هغه په اکاؤنټ باندې چې دی هم وارننګ راتلی شي خو زیاتکر پښتانه چې دي هغه په رپورټ نه پوهېږي هغه لاندې اکثر په ویډیو کې چې دی په کمنټس کې کنزل لیکلي که تاسو وګورئ کمنټس که یو سړي غلطي کړې نو دوی ته لاندې کمنټس کوي نو دوی هم دغه غلطي کوي نو دا کمنټ د وجې نه چې دی د دې اکاؤنټ وارننګ کېدی هم شي او د دې اکاؤنټ چې دی هغه هم ختمېدی شي تاسو کوشش کوئ که یو سړی غلط کار وکړي نو تاسو د هغه په ویډیو باندې یا د هغه په پروفایل باندې چې دی تاسو رپورټ وایئ داسې مه کوئ چې تاسو هغه ته لاندې کنزل لیکئ دا ویډیو هغه هم د دې لپاره راښکړي چې ما ته لاندې خلک کنزل ولیکي او زما دا ویډیو چې دا مخکې لاړه شي بل لا که تاسو رپورټ وایئ نو په هغه ویډیو به وایئ چې په کومه ویډیو کې غلط کار شوی داسې نه چې تاسو په هغه ویډیو باندې رپورټ وایئ بار بار نو د هغې سره به هم ستاسو اکاؤنټ ته چې دی خطره به جوړېږي او ستاسو په اکاؤنټ باندې چې دی هم به وارننګ راځي د څه د وجې نه پرې راځي د دې د وجې نه به راځي چې تاسو غلط رپورټونه وایئ ځکه هلته کې به ته یوازې رپورټ وایئ او نور کسان چې دي په پروفایل په ویډیو باندې چې دی په هغې باندې به رپورټ نه وایي بل دا په یو رپورټ په دوو رپورټونو په درې رپورټونو باندې چې دی اکاؤنټ هم نه ختمېږي او دغه چې د ویډیو چې دا هم نه ختمېږي دا ډېر رپورټونه غواړي بل لا که تاسو ته دا قسمه غلطې ویډیوګانې مخله راځي نو ټول پښتانه دا کوشش وکړئ چې په هغې باندې تاسو رپورټ وایئ چې رپورټ وایئ نو دغه ویډیوګانې چې دي دا به د ټیک ټاک نه هم ختمې شي د فیسبوک نه هم ختمې شي او د یوټیوب نه هم دا ویډیوګان ختم شي نو کم کسان چې زموږ په اکاؤنټ باندې وارننګ راغلی یا زموږ ویډیو چې دا پاریو ته نه ورخېږي نو هغه دغه وجه نه ده تاسو اول خپله ویډیو ګورئ چې ستاسو په ویډیو کې غلطي تماچا ټوپک دا قسمه شیزونه پکې تاسو راغستي د نشیو پکې راغستي یا پکې نه بایدلي داسې قسم نور غلطیانې دي که هغه تاسو په دغه ویډیوګانې کړي نو دغه ویډیوګان چې دي هغه به ډیلیټ کېږي او ستاسو په اکاؤنټ باندې چې دی د هغې سره به وارننګ راځي او ستاسو ویډیوګان چې دي هغه به مخکې نه ځي او دې ته مه ګورئ چې پلانې ټیک ټاکر چې دا خبره کړي ټیک ټاکر ته دا پته نه لګي چې دا وارننګ چې دی دا د سره وجې نه راغلی د هغه ویډیو ډیلیټ شي جای یا په پارټۍ راوړئ یا به بل راوړئ او ځینې چې دي د دروغو یو تصویر چې دی هغه یې ډیټ کړئ او هغه د ځان سره لګولی هغه زموږ د پروفایل چې دی دا مخکې لاړ شي نو د یو رپورټ سره چې دی د هغې سره اکاؤنټ چې دی دا نه وارننګ کېږي او نه هغه اکاؤنټ چې دی دا ختمېږي خو که ته غلطي کوې او بار بار په تا رپورټونه والا کېږي نو د هغې سره ستاسو اکاؤنټ چې دی دا ختمېدی هم شي